بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف. دي سورة الكهف وي زکا کهف غار توي او په دې صورت کې د آی خلکو ذکر دی چې هغه په غار کې پناه اخیستی و. دا صورت مکی صورت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا صورت اتلسم دی او د نازلېدو په لحاظ سره یو کم او یایم دی. په دې صورت کې 12 رکوعات یو سلس آیتونه دي. د دې صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په اخره کې د الله پاک عقیده د توحید ذکر شو چې الله پاک یو دی او د دې صورت په شروع کې د الله پاک عقیده د توحید ذکر کیږي. یا د مخکې صورت په اخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه او ذمہ داری بیان شو چې د الله سره هیڅ قسم شریک نشته او د دې صورت په اخره کې د سورې کهف په اخره کې به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری بیان شي. قل انما انا بشر مثلکم. یا د مخکې صورت د سورې بنی اسرائیل په شروع کې د قرآن کریم صداقت بیان شو او د دې صورت په شروع کې هم د قرآن کریم صداقت ذکر کیږي. په دې صورت کې الله جل شانه د اصحاب کهف حالت ذکر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کله کافرانو تپوس کو اصحاب کهف مبارک الله پاک نبی علیہ السلام ته دا صورت نازل کړه. نو دا هغه سورې کهف دی. په دې صورت کې څلور قسم خلق ذکر کیږي. د ټول اول اعلی درجه د ټول اول ادنا درجه دیندار او نیکان خلق چې هغه اصحاب کهف دي. نو د دې ذکر بعد اول رکوع نه سلورم رکوع پورې وشي. په سلور رکوعات کې د اصحاب کهف ذکر دی. بیا د ادنا درجه دنیادار چې دا غي ذکر بعد پنځم رکوع نه تر اتم رکوع پورې وشي. دا هغه کسان چې باغ والو ورستو د یو باغ واقعا راځي. او دریم اعلی درجه دیندار د موسی علیہ السلام او د حضرت خضر علیہ السلام واقعا چې د نهم رکوع نه بعد تر د لسم رکوع کې به دا ذکر شي. او سلورم د اعلی درجه دنیادار مثال دا غیظ القرنین دی. داغه واقعا با د صورت په اخرنی دو رکوعات یو لسمه او دو لسمه کې ذکر شي. اول نسلورم رکوع پوری د اصحاب کهف ذکر کی. فضیلت د دې سورې کهف داري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم بنده چې سورې کهف د جمعې په ورځ باندې اولولي را روان جمعې پورې وی الله پاک د حفاظت هر قسم فتنې نه کوي. بل حدیث مبارک کې راځي چې کوم بنده د جمعې پر سورې کهف تلاوت کوي داغه قدم د قدم نواله تر د اسمانه پورې بده د پاره نور وي او د قیامت پر ورځ بدی په دې نور کې رواني او د تیر جمعې پورې څومره ګناهونه د کړي دی بنده دا به الله پاک معاف کړي.
بل حدیث مبارک کی راضی چې کم بندا د سورہ کاف اولنی لس آیاتونه یاد کی الله پاک په د دجال فتنې نه اوساتی د سورہ کاف اولنی لس آیاتونه یادول پکار دي او بل حدیث مبارک کی راضی حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې سورہ کهف دا ټول په یو ځای باندې الله پاک نازل کړی دي او یا زره فرشتي د دې صورت سره نازل شوي دي دا سورۃ کهف دي واقعات اصحاب کهف داوا سخلقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نولان دي تیر شوي دي سزوانانو یو سود خپل دور بادشاہ چا غډیر جبار او ظالم بادشاہ او جابر بادشاہ داغنم دی قیانوسو ادا بت پرستو پزور به خلق د بوتان عبادت اړول چا به دنیا د معمولی جون د خاطر د مرګتیا کول خو د بوتان عبادت به په خلکو باندې پزور کو یو سو ځوانانو الله پاک د دې پزرونو کې خپل محبت واچو او دوی انکار وکړي چې موږ د بادشاہ مرګتیا نه کوو او موږ د یو الله پاک عبادت کوو موږ شرک نه کوو دای بادشاہ مهلت ورکو دی اصحاب کهف خپل مرز کې مشوره وکړه چې څوک اخري مشوره په دې باندې رااله چې د خار نه بهر چې تبيو طرف تلال شو پټ بشو اخر د خار نه بهر یو غارو پاغي کې دی پناه واقعستله دلته بادشاہ اعلان وکړ چې دا خلق د ماته پیدا کړی شي لیکن الله جل شانه دی د خلقو د نظر نه پناه کړی دا اصحاب کهف چې تل دی پسې شاته یو سپیم روانو دی ډیر شړو لیکن هغه د اخر هغه سپیم ور پسې هم لاړ اول دی کوشش کو چې پټ خپل ملګری به را لېګو ضرورت اشیاء به چې کوم پکارو نه خپل په شکل او صورت ځان به بدل کې سودا به واقع سره معلومات به د خلکو نو کو بیا بل یو ورځ بادشاہ اعلان کړی دی چې دا خلک تاسو مال چا پیدا کړی هغه به سرکاري تور انعام ورکو او حکومت ټول د دې کسانو په تلاش کې شروع شو کم ملګری چې دی بهر لګل او خبر شو ملګری خبر کړ دا شان بادشاہ اډر کړی چې دا ځوانان ما تراولي او زمونږ د گرفتاری حکم دی الله جل شانو پدی باندې خوب راوست پدی غار کې الله پاک دی او دکړ خلکو ډیر زیات کوشش وکړي چې بادشاہ سلامت ته کسان پیدا کړي لیکن بادشاہ ته کسان ملو نشو اخر بادشاہ یو تختې راواغشته پاغې باندې د دې خلکو نومونه ولیکل چې داسې څه کسانو چې زمونږ د علاقې لیکن هغه زمونږ نه روک شوي دي چې تتلي دي لاپته شوي دي لہذا هغه موږ ولټول لیکن ملو نشو دا نومونه په یو تخته باندې ولیکل دا اصحاب کهف په کوم دین باندې نو بعض علما فرمایي چې دا عیسایانو د عیسی علی السلام په دینو لیکن حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا اصحاب کهف د عیسی علی السلام د دور نه مخکې تیر شوي دي نو په مخکې کوم شریعت باندې مسلمانانو خو د عیسی علی السلام امتیان نو د عیسی علی السلام په دین باندې نو دا اصحاب کهف ودو نور به الله پاک د دین اړو نور په دې باندې نه لګیدو خډډ پټړ باندې به اوړېدلم 300 کاله د اصحاب کهف په دې غار کې ودو او دې سره چې کوم سپیتلو هغه سپی د لاسونو مخ کې خوار کړو او د غار په خوله کې ودو
دا سپی چې د نیکانو خلکو مرګتیا وکړه روایاتو کې راځي چې دا سپی به هم جنت ته په قیامت کې داخلي او په دې سپی باندې باندې شیعاګانو قیاس کړی دی هغې خپلو بچو له نومونه د سپو ایښودي د دې خیال هم دا دی چې د اصحاب کهف او سپی جنت ته ځي نو زموږ دا نومونه چې موږ بچو له د سپو ږدو نو هغه به هم جنت ته لاړ شي ډېر وخت تېر شو اصحاب کهف 300 کاله شمسی او 309 کاله قمری دا په دې غار کې اوده پراتو اخر الله جل شانه دوی را بیدار کړل د دې خوب نه بعد دی را پاسېدل یو کس یې ولیږو چې ته لاړ شه لږ د خوراک سکاک سیزونه راوړه اوږې شوي یو لکه 300 کاله خوب یې کړی دا اصحاب کهف چې کوم کس ولیږو هغه سره چې کومې پیسې وي دا پیسو وخت تېر شو 300 کاله پې تېر شو په دغه وخت کې دغه بادشاه چې نو هغه بلو نیک انسانو دا مسلمانو کله چې سودا یې کوله نو په دې وخت کې دا خلک پوه شو چې دا خو دا سړی د دې وخت نه ښکاري ځکه دا پیسې ورسره د دې وخت نه دي دی بادشاہ ته بوتل بادشاہ نوم بیدوسیس یا یندوسیس دی بیدوسیس یا یندوسیس او د دې سره چې کوم سپیو دا غ سپی نوم قطمیر د دې سپی رنګ زیړو یا سور رنګ یو نو دا او دا چې کوم کس دې خوراک پسې لګلو دا غنوم مکسامل یا مکسلمینا دی لګلو خپل منځ کې خبرې کولې تاسو څومره وخت تیر کو چاوي چې مونږ ورستي راکا چاوي سي صد ورځې مو تیر کړ دا خلق داغینه بعد بیا وفات شو او په دغه ځای باندې مسلمانانو دی بادشاہ یو مسجد او یو جماعت جوړ اگر چې خپل منځ کې مشوره و چې په دې ځای باندې یو باندې جوړ کړو لیکن بادشاہ مسلمانو او په دې ځای باندې جماعت جوړ دی اصحاب کهف نمونه مکسلمینا تملیحا مرتونس سنونس سارینونس کاس تک یونس او زونواس دا او کسان اختلاف تدی په تعداد کې شتا سلور کسانو درې کسانو سلورم ورسره سپیو پنځه کسانو شپږم ورسره سپیو د دې دوه اقوال په باره کې الله پاک فرمایي چې دا به دلیل خبره ده او دریم قول ذکر کوي چې دا اوه کسانو او اتم ورسره سپیو دې قول سره الله پاک هیڅ قسم تردیدي قول نه ذکر کړي نو صحیح قول دا دی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا اوه کسانو او د دې سره اتم سپیو نو د دې خلکو واقعا په دې ځکه په سلور رکوعات کې به دا ذکر شي کله چې مشرکان د مکی د نبی علیہ السلام نه تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تیزه به تاسو ته سبا جواب درکړ لیکن ان شاء الله تیر شو نبی علیہ السلام ته اتل سورج جبريل علیہ السلام رانغه دا غیر بعد الله پاک آیات نازل کړ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طول صفتنا الله پاک غزاد د پاره دی چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب او ندی ګرځولې دی د پاریس قسم کوګوالی قیمن چې برابر دی لینذر باسن د پاره دی چې یری خلق باسن شدیدن د سخت عذاب نه من لدنو د الله د جانبنا چې خلق د الله پاک د عذاب نه او يروي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وزير ورکی هغه مؤمنانو ته چې عملونه کوي د نیکۍ ان لهم اجرا حسنا چې بشک دوی د پاره بوي اجرا حسنا خيسته بدله ماکتین فی ابدا دیبا میشو سیدن کی پدی جنتن پدی نعمتن کی وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا او یری آکسان چغی وی چ الله پاک نیول اولاد ما لهم به من علم ولا لآبائهم نشتر دوی د پاره پدی باندې سپوهونو د پلاران د دوی د پاره کبرت کلمه تخرج من افواههم ډیر لوی کلمه دا چې روزي د دوی د خلونا ډیر لوی دا یقولون الا كذبا دین وی مگر درو فلعلك باقع نفسك على آثارهم خريبا دا چې تکلیف ورکې خپل ځان ته على آثارهم شاته د دوی لم يؤمنوا بهذا الحديث صفا کتر ایمان نړۍ په قرآن د غمنا نو د ډېر افسوس او د غم د وجې ته ځان ته تکلیف ورکې ان جعلنا مع الارض زینة الله یقینا موږ ګرځولې هغه څه چې دي په ځمکه باندې ښایست د ځمکې لنبلوهم د پاره دي چې موږ امتحان وکړو په دې باندې ايما صنع عملا چې کوم یو په دې کې ښایسته عمل کوي وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا جرزا او يقين من غرزوبا هغه سوچ دي پر ازمکه باندې سعيدا میدان جرزا هموار ام حسبتا آیتا تپتنا ان اصحاب الكافي یا ام حسبتا استخیال ان اصحاب الكافي وشکها وندان د غار والرقيم او د تخت كانوا من آیاتنا عجبا داود من د آیاتونو عجبا ناشنان ان اول فتیه الکافی کله چې فنا واخستل ځوانانو په غار کې فقالوا اوی دی ربنا رب زمون آتنا را کې مون تملدن کړه خپل جانب لا رحمت الرحمت ویلنا من امرنا شذ تیار کې زمون د پارا من امرنا د خپل جان نشدن هدایت فضربنا على ذان پس من پرده واچو دی په غوګونه باندې په الکافی په غار کې سنین عدد شمیر کلونه ثم بعد بیا موږ راپور تکړل دوی لنعلم د پاره دی چې موږ جدا کو ای الحزبین چې کم یو د دوه ډلو احصى لما لبثوا امدا یاد د هغه سو لبثوا امدا چې دی وخت تیر کړی جون یعنی ډیر یادول کی د دوی د وخت د پاره سوکتی بل پدې کې دلیل د دې خبرې شو چې د مرګ نه بعد جون شتا 300 کال بعد هم خلق د مرګ نه بعد را ژوند دي شول نحن نقص عليك نبأهم بالحق اصحاب کاف دی په کوم ځای کې دا یا د روم ځای دی یا شام دی یا اندلس دی یا فلسطین دی او دا د قوم مالدار خلکو دا د وزیرانو د بادشاهانو بچو او په کوم ورځ باندې چې د دې د اختر وزو په دې کې دې د خپل بتانو عبادت کو نو دی اصحاب کاف دی سر عبادت اونکو ذکر دا مسلمانانو په خپل قوم باندې افسوس کی چې دی ولید الله سره شریکان لټي دی سره په دې شرک باندې سدلیل نشته نو فرمایي نحن نقص عليك نبأهم بالحق من بیانو پتا باندې پیغمبر علیہ السلام خبر د بي پیسه بالحق مفصلا تفصیلی انهم فتنه امنوا برب یقینا دی زوانانو چې ایمان اور په خپل رب باندې وزدناهم هدا امون زیات کړو د دوی د پاره هدایت ایمان وربطنا على قلوبهم امون مضبوط کړو د دوی زړه اقام کړ چې دی فاسد الفقالو دی او ربنا زمون رب ورب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دی لن ندعو من دون من اسکر عبادت کو سوا د الله الا نور خدایانو لقد قلنا اذا شططا کچره موږ د نور خدایان عبادت کو په دا وخت موږ وینا کړی وینا دروغجنه
هؤلاء قومنا دا زمونږ قوم اتخذوا من دون آلهة دین ولی سوا د الله نه خدایان لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولی دوی نه وروړي په خپل عبادت د بوتانو باندې دلیل واضح فمن ازلم فزوق دلیل ظالم ممن دا چان افترا علی الله کذب چې تړي په الله درو ويذ اعتزلتم وکل هر کله چې تاسو جدا شوي د دینه خپل مسکوي وما يعبدون دا خدایان چې دی عبادت کې الا الله سوا د الله فهو الى الكهف فاستعصوا پناواله غارتا ينشر لكم ربكم برحمتي دربکی تاس طرف تاسو خپل رحمت ويهيئ لكم من امركم مرفقا او آسان بکی تاس د پاره د خپل طرف نه الله پاک مرفقا اسانی من امركم د امر ساسنا یعنی تاسو په دې کار کې الله تاسو ته اسانی راولي وتر الشمس تبوین انور اذا طلعت هرکل چراقی تزاور عن کافم او دی بد دوی د غار د خلینا ذات اليمين فخي طرف باندې واذا غربت تقرضم ذات الشمال او هرکل چې پریوزین ور تقرضم نو پریدی بد وی لرا ذات الشمال په ګس طرف باندې هم فی فجوه مودی په کلوز د غار کې پراتو ذالک من آیات الله دایاتون الله پاک نه الله پاک د نه خلدا من يهد الله فهو المهتد چاته چلا ہدایت کی په ہدایت باندې و من يضل فلن تجد له وليا مرشدا سوچ الله پاک بلال کی تبنو دغه پارا سوک دوست رهنمایی کوونکی وتحسب ميقاظهم رقود پدې آیاتو کې د اصحاب کهف واقعا ذکر کی وتحسب متبخال کې پدې باندې ايقاظم دويخو او رقود نو حالدار چې دا اودي دا سودو چسترګي غړېدلې ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او من اړو دوی لرا ذات اليمين پخې ډډ باندې وذات الشمال پګ سډډ باندې وکلبم باسطم ذراعيه بالوسيط او سپید دوی چو وړون کې خپل لاسونه لرا په خله د غار کې لو اطلاع تعلیم کچرته تاول دل دوی لرا ته خبر شي په دوی باندې لوليت منهم فرار قام خابت په دا وخت کې تختیدل د دوینا ولا ملئت من رعبا او خامقات تبدک شوی د دوینا رعبا پیر سرا یعنی که دغه وخت کې تا دوی تکتل وي دومره یره بد باندې راغله د دینه بشاکر تختیدل اخواشی وي د ډیر یره دی وکذالک هم دارنګي بعثنا من راپور تکوي د خوب نه من را پاسول دي ليتساءلوا بينهم د پاره دي چې دی خپل منځ کې دی یو بل نه تاسو نو کی قال قائل من امي او کسب دوی کی دا مکسامل یا مکسلمینا کم لبستم سمر وقت تاسو تیر کمنگو تاسو دلتا سمر خوبو کو قالو اوی دی لبتنا یومن او بعض یوم منقو یورس خوبو کو یا اسی صدر وزی قالو اوی دی ربکو اعلم بما لبستم تاسو رب خفی دی پاغ خوب چی تاسو سمر وقت تیر کری دلتا فبعثوا پستاس اولیگی حدکم یو کستاس اولیگی بیوارقکم پدی خپلو پیسو باندې هادی چې دا دی للمدینه دی خارتا ترسوس بازار دی تولیگی فلینظر پس دی اگوری ایوها اسکا طعاما چې کم یو خوراک دی پدی کی حلال فلیاتکم برزق منه یعنی پدی خار کې چې پکم ځای کې حلال او پاک خوراک دي فلیاتکم برزق منه پس دې وروړي د دې خار نه وليتلطف او دې نرمي کوي خلکو سره په خبرو کې ولا يشعرن بكم احد او دې نه خبري پتا سبان اسو انهم بشکدوی چې يسروا عليكم يرجموكم کدا کلیواله خلق پتا سبان دي پیشو تاسو بمړکی او يعيدكم في ملة يا بتاس والي خپل دین تا ولن تفلحوا اذا ابدا او اسکل پدا وخت تاسو کامیاب نشي وكذلك هم دارن آثرنا عليهم من خلق خبر کړ پدی باندې ليعلموا د پارا دي چې دا خلق فيشي ان وعد الله حق چې بشک وعده د الله رښتونی ده وان الساعه لا ريب فيها بشک قیامت چې پدی کې شک نشتا اذ يتنازعون بين امرهم
هر کله چې علاقې والا خلکو په خپل منځ کې اختلاف کو امرهم پکار د دوی کې فقال اویدي وبنو علیهم بنیانا پدې خلکو چې دې ځکه مړ شو پدې باندې جوړ کې آبادی ربهم عالم رب دې خفیدي پدې باندې قال الذين غلبوا على امرهم او بیا کسانو چې غي غالب په خپل کار باندې یعنی حکومت والا خلک چې بادشاہ یندوسیس مسلمانو اغوی لنتخذن عليهم مسجدا من بخامخا جوړ کو د دې سره خوا کې دلته جماعت به تور یادگار سيقولون زرد چې وي بدا يهوديان ثلاثه دادري کسانو رابع کلم سلورم وسرسپو ويقولون ويبد بي خمسه چې دا پنځوخ سادس مشپغم پکې کلبم سپي وسرو رجما بالغيب دا وینا د دې به دلیل ده ويقولون ويبد بي سبعه دا وكثان كسانو وثامن كلمه وسرسپو قلت فرمایا ربي اعلم بعدتهم زمارب خفيدي پشمیر د دوی باندې ما يعلم الا قليل نپیږي په دې باندې مگر کم کتان فلا تمار فيهم بس بحث مکوا د يهوديان سره د اصحاب کاف په بارک الا مرا ان ظاهرا مگر ظاهري بحث ولا تستفت فيهم منهم احد او تتبوس مکا د بي په بارک د هیڅ د يهوديانو نه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا نبی علیہ السلام چې کله ان شاء الله نو الله پاک تنبیه ورکړي چې ان شاء الله وایا بیا د اصحاب کاف په دې غار کې عمر ذکر کیږي چې 100 کال تیر کړي بل الله پاک کمال علم غیب ذکر کیږي بل د قران کریم صداقت ذکر کیږي چې د الله پاک کلمې حق دي د قران په دې کې هیڅ قسم کمزوري تبدیلی نشته بل نبی علیہ السلام تعالی پاک د صحابه کرام او مقام ذکر کی چې دې سره کې نه دا خلق دي چې الله عبادت هر وخت کوي او بل خلق ته دا قران حق ته کچا په ایمان نه وړو ځان د پاره ک ایمان نه وړو نقصان د خپل دي بیا د کافرانو انجام جهنم او داغي سزا ذکر کی او د مؤمنان انجام جنت او داغي نعمتونه ذکر کی ولا تقولن لشيء او تموعد يوكار ببارك اني فاعل ذلك غدا يقين زخام قادا سباكم الا ان يشاء الله مگر ان شاء الله وسروايا وذكر ربك اذا نسيت وتياد او خپل لب کله چتانه هیر شدا ان شاء الله او په مجلس کې ناشتي وقل عسى ان يهديني ربي لاقرا من هذا رشد الطوايا امید لم چې هدایت کی ما تعالی او قیمت زمارب د پارا دي چې نږدې شم من هادا په خبر د اصحاب کهف کې رشدن په هدایت سره ولبثوا في كهف مودي وخت تیر کړو په دې غار کې 300 سنين 300 وکاله وزدادوا 9 او زیات په دې باندې نه کاله 309 کاله قل الله اعلم بما لبثوا تو فرمایا چې الله پاک خپېږي په اسبانه چې دی په دې غار کې څومره وخت تیر کړو لو غیب السماوات والارض خاص د الله پاک د غیب د اسمانو د زمکو دي او سر به اسمع الله پاک کامل بصیر او کامل سمیع دي مالهم من دون ولی نشتر د دې کافرانو د پاره سوا د الله پاک څوک دوست ولا يشرك في حكمه احد او نشرک الله پاک په خپل باچه کې ځان سره هیڅوک واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك او تو اولو لا غسو چتا توحیدای کول شر کتاب درپستا لا مبدل کلماتی کلمو دو الله پاک لر اسوک بدلون کی نشتا ولن تجد من دون ملتحدات نبوهم سوا د الله پاک زید پنا واصبر نفسك او تزان بنکا ما الذين ذيك سان سيدعون ربهم چغي عبادت کی د خپل بالغدات په د سار کی وراشی په د مقام کی يريدون وجودي والد الله پاک رضا خپل عبادت باندې ولا تعد عيناك عنهم او تمتا وخپل سترګي د دین اعراض مکر دي صحابونه تريد زينة الحياة الدنيا چته را دولري د خایس د دنیا ولا تطع من غفلنا قلب من ذكرنا او تتابداري مکدا چا
چې مونږ غافل کړي د هغه زړه د خپل یاد نه واتبع هوا او تابعداري کړي خپل خواهشات مشرکان تابعداري مکوا وکان امر فرطا او د دې سړي دا کار په کوتاه په ګناه کې وقل تو فرمای الحق من ربکم دا قران کریم حق دې تاسو د رب د طرفنا فمن شاء فليؤمن سوچ غواړي ایمان درولې من شاء فليكفر سوچ غواړي کفر دې اختیار کی ان اعتدنا للظالمین النار یقینا من تیار کړی ظالمان د پار اور د جهنم احاط بهم سرادقها چې احاط کړی په جهنم باندې پردو ددي وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل او کچر دی اوبو غواړي د دې اوبو فریاد به قبول کړي شي په داسې اوبو باندې كالمهل يشوي الوجوه چې پشان د ګرم اوبو دي چې سوځوي بعد د دې مخونه یا كالمهل پشان د ویل شوی تانبی يشوي الوجوه چې سوځوي بعد د دې مخونه به شراب دا ډېر بدی وبدي وساعت مرتفقه او ډېر بد ځای دوسېدو دا جهنم دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه چې ایمان او عمل کړي د نیکه ان لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا موږ نه ځای کو بدی دا چې عمل د نیکه کړي ولکلم جنات عدن دا کسان دي په جنت د همیشه والی تجري من تحتهم النار چې بهيږي بلند دا نهرونه يحلون فيها من اساور دي تبا چول شي په دې جنت کې من اساور بنگړي من ذهب دسرو زرو ويلبسون ثيابا دي باغون دي جامي خضرا شني من سندس د نرور خمو و استبرق نو د غټو خمو متکئین فی علی الارائک دی وتکاله ګون کی په جنت کې په تختونو باندې نعمت ثواب دا ډیره خبردره وحسنت مرتفقه او خیسته ټکانه ده واضرب لهم مثل الرجلين احدهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب فمخکرو کوکی دا اصحاب کهف ذکر شو چې اعلی ادنا جنتیانو ادنا دیندار او نیکان خلق اوس په دې رکو کې د دوو کسانو ذکر کیږي چې ادنا دنیادار دي دوه وریانو چې په دې کې یو مسلمانو او یو پکې کافرو دا مسلمان غریب او دا کافر مالدار د دې کافر چې کم مالدار ورو د دو باغونو د انګورو باغې ګیر چاپیره کجوري وي منس کې فصل کال په کال به ډېر میوه وته کولی پکې وبونه هرم بيدو د دې رور باندې تکبر کې چې زه ډېر مالدار يم زما ډېر مال لري ډېر طاقت مې لري او د خیال دا چې زه ټول عمرم دی باغ کې زما دا باغ په ټول عمر او ته خو چې د مرګ نه بعد جون شتنو که زه لاړم جن اخرت ته لاړم او بیا ژوندې شم نو زه بیا د داستان ډېر مالدار هلته یم دی مسلمان ډور وته آیت پاغا الله پاک باندې انکار کی چې هغه ته پیدا کړی د خورې د نطفه او د مسلمان نور وته عقیده د توحید اعلان او چې زما خیال داري چې الله یو دی دا مې یقین دی الله سره شرک نکو دی مسلمان نور دی کافر نور ته کله ته دی باغ ته داخليږي ته ماشاءالله وایا لا قوت الا بالله وایا لیکن دی مشرک رور بدان نوی دی مسلمان نور ہوتے چې قریب ده چې الله پاک ما تستا د باغ نه خيسته باغ را کی په آخرت کې او ستا په باغ باندې الله پاک د اسمان طرف نه عذاب راولي او ستا د باغ چې کوم دا نهر او بهږي دا د الله ختم کې دا بدل سب بیا پیدا کی د باغ الله پاک هلاک یو مثال دا ذکر شو د دوه ورونو یو مسلمان او بل کافر مسلمان ته الله پاک نجات ورکړ
او د کافر دنیا مال الله پاک هلاک. نو فرمائی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ تذکر کا پیغمبر علیہ السلام دے مشرکان دو مکی تا مثال د دو سړو جان ناله حدما چمنګر زولو د دو سړو کې او د پار جنتین باغون دوا من عناب دنګرو وحففناهما بنخل ومن زرعون کړو چا پیر دا غینا بنخل کجوري وجعلنا بينهما زرعا غزول په ما بند دې کې فصل کلتل جنتین دا دوار باغنا آتت اکلا دی براتت کو پمی وہ باندی ولم تظلم منو شیئن او کمی بین کو پدک اس قسم مفجرنا خلالو ما نارا منجاری کڑو پا ما بین دی کنیر وکان لو ثمر او دا دی کافر دا دی باغ دا پار میوہ جاتو دا پار مالو میویوی فقال لصواحبی دی کافر دی خپل رور تووی وهو يحاورو د خپل لور باندې فخر کو انا اکثر منك مالا وعز نفرا لسان ډیر يم په مال کې او ډیر قوي يم په افراد سره ودخل جنته او دې داخل شو د خپل باغ او وظالم لنفسه دې ظالم په خپل ځان باندې په شرک سره قال ما ظننت بيد هذه بدا او دې کافر ځکان نکم ان تبيد هذه بدا سما دا باغ بچرتم ختم شي ما ظن ساعه قائمت خزما خان نشته چې قیامت برازي ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا وكچره واپس خپل لب ته یعنی وفات صادق مطابقه مقال زبم خيرا منها بهتر د باغ منقلب زید پنا ساقال خدا دې چې د مرګ نه بعد جون شتاول خو زمنم نه خو زمل شم بیا بمرا ته ملاویږستان مالداري ډیرا قال له صاحبه امید کافر ته د مسلمان نور او يحاور اغد سرا جواب ورکو اکفرت بالذی آیت کفر کې په آزاد باندې خلقک من تراب چې ته پیدا کړ خوري ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم سواک رجلا بیا ته برابر سړی جوړ کړي لیکن زوی هو الله چې الله پاک ربي زما رب دی ولا اشرک بربي احد او ز شرک نکم په خپل باندې اچا ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله اول دا سره د کړه چې داخليږي خپل باغ ته تو وی چې ما شاء الله لا قوت الا طاقت نشته سوا د الله بل چار دا سوال نه ان ترنه کچرت ماوین انا قل من کمال ولدا چې زکم یو سانه په مال په اولاد فعسى ربي فسقري وزمارب ايوت يعني خيرا من جنتك ما ترى کی بهتر استاد د باغنا ويرسل عليها حسبانا من السماء او روليږي ستا په دې باغ باندې باران د اور د اسمان طرف فتصبح سعيدا زلقا پس شي بستا د باغ میدان هوا او يصبح ماءها غورا او بغرزي ماءها وبردي باغ غورا خكتا او يصبح او غرزي الله پاک ماءها او يصبح ماءها غورا او غرزي وبردي باغ ستا غورا خكتا فلن تستطيع له طلبات وطاقتنا لريد دي دلټولو د پیدا کولو او حيت بثمري احاطه کړش په میو د دی باندې فاصبح پس دی وګرځیدو یعنی عذاب پراغي باغ هلاک شو پس دی وګرځیدو يقلب كفي دل مرول خپل سن علامه انفق فيها فخرچی چې کړو په دی باغ باندې وي خاویت راول شو باغ پروت په خپل چتونو باندې ويقول ذو يا ليتني لا اشرك بربي هذا کاچ مشرک نه په خپل باندې تخپل رب باندې حدند اچا ولم تكن له فئه ينصرون او نو یو جماعت ينصرون چې د مدد کړ من دون الله سوا د الله پاک وما كان منتصر او نو دی خپل بدلا خستون کی هنالک الولایت لله الحق عمدا مقام د عذاب دی یا هنالک عمدا مقام الولایت د بادشاہ دی له خاص د الله الحق اشتري هو خير د الله پاک بهتر دی ثوابا په ثواب ورکول او خير عقبه بهتر دی په بدل ورکول کې وضرب لهم مثل الحیات الدنیا په مخکې رکوع کې د مال بیان شو په دې رکوع کې د مال بیان دی په دې رکوع کې الله جل شانه فرمایي د دنیا د جن مثال الله ذکر کوي چې دا پشان د اوبو د چې د باران نه اوريږي په دې اوبو باندې ځمکه زرغونه شي فصل پیوشي او ناګهانه دا فصل الله پاک زره زره کی چې دا په هوا سره ختميږي د دنیا د جون دا مثال دی فصل او شو زره زره شو بیا دا مال او دا جون الله پاک فرمایي چې دا خو د خالص د دنیا دی نور اصل
باقیات الصالحات بهتر دي چې هغې نه مراد نیکې دي او عبادات دي یا دې نه مراد صدقې جاریه ده یا کلمت نه مراد ده ایمان ته مراد دي چې دا ایمان دا بهتر دی دنیا په نسبت او بیا د قیامت حال الله ذکر کوي چې کله مون قیامت راولو دا غرونه به ختم کو زمکه به واره کو او ټول خلق به موږ را پاسو دا ټول به الله پاک ته مخامخ ودرېږي په صفونو کې او د مشرکانو عقیده ذکر کوي د مشرکانو خیال داري چې موږ دوباره ژوند نشته او بیا چې کله عملنامه ملو شي نو چې عملنامه ملو شي دا مجرمان کافران به یریږي او ډېر به خفي چې موږ ته عملنامه ملو شو موږ په دې عملنامه کې هیڅ څه نه پاتې ټول ذکر شوي څه چې موږ کړي ټول پکې شته او ډېر خفه وي او دی با په دغه وخت کې پوه شي چې زموږ څومره اعمال دي موږ ته ټول مخې ته حاضر دي نو فرمایي وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کړه پیغمبر علیه السلام دې ته مثال د ژوند د دنیا کماین پشان د اوبو دي انزلنا چې موږ نازلو بنا سمې د اسمان طرف نه فاختلط بین باطل فزرغل شي په دې باندې بوټي د ځمکې فاصبح شیما تزروه الرياح هغې نه بعد وګرځي دا فصل او دا غلې او دا بوټي زرا زرا چې الوزوي هواګانې وکانه الله على كل شيء مقتدر او دی الله پاک پر چیز باندې قادر المال مال والبنون زامن زینت الحیات الدنیا دا خایس د ژوند د دنیا دی والباقیات الصالحات خیر عند ربک او باقیات الصالحات نیک اعمال به ته د صادره پر پنځ دربستا ثوابا فثواب یو خیر عمل به ته عمل ته امید په لحاظ سره و یوم نسیر الجبال او یاد کا ور چونګ مونږ بروان کو غرونه وتر الجبال بارزتن او تبوین ازمکا بارزتن هموارا وحشرنا مونږ براجم کو د مؤمنان کافران ټول فلم نغادر منهم حدا پس مونږ پرې نګو پدې کې سو وغرزوا على ربك الصفات دی او پیش کړی شي الله پاک ته مخامخ په صف کې ستارب ته په صف کې لقد جئتمونا كما خلقناكم الله پاک به فرمایي تاسو مونږه تاسو برازي مونږ لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی اول وتر اول ځل بل زعمتم بلکې تاسو خیال خدا دی الن نجعل لكم موعدا چې مونږ به اس کله دوباره نه راځو نکول وخت وادي مقرره تا ووضع الكتاب او حاضر بکړی شي عمل نامه یا بکی خود رشدار چا عمل نامه فتر المجرمین پس تبوینی مجرمان مشفقین یریدون کی مما دا سنبی جی پلی عمل نامو کی ویقولون وی بدا مجرمان یا ویلتنا افسوس پا من باندی ما لهذا الكتاب سشوی پلی عمل نامو باندی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا چی نپری دی ولا گناو غٹ گنا الا سامگر گیر کری دی ټول ووجدو ما عملو حاضرا او دی بعمومی هغه سوچ دی کړي حاضرتن موجود ولا يظلم ربك احد او ظلم نکي ساره پېچا باندې اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا په مخکې رکوع کې د مجرمانو رسوایی بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مجرمانو رسوایی ذکر کړي آدم علیه السلام او د ابلیس واقعا ذکر کیږي مختصرا بیا د مشرکانو کافرانو د خدایانو عجز ذکر کیږي چې دوی خود مخلوق په پیدایش کې حاضر نو دی چې په خپلم جوړېدل باغیم دوی نه پوهېدل او بیا د قیامت پر ورځ د مجرمانو رسوایی ذکر کیږي دوی ته وایي ستاسو خدایان کوم دي چې تاسو دنیا کې خیال کو چې زمونږ خدایان بیا څه شو او بیا د مجرمان چې کله جهنم او دی باقی یقین ناشي چې زمونږ د پاره بل زیره د جهنم دی نو فرمایي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا يا كواخ چې موږ یو فرشتو ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته سجده په دې سجده وکړه ابلیس مگر ابلیس ونکا کان من الجن ابلیس د پیریانو نو ففسقان امر ربی دنا فرمانیو کا او تو د تابعدار د خپل لبنا افتتخذونه خطاب اوس اولاد د آدم علیه السلام آیتا سنی چې اے اولاد د آدم علیه السلام د ابلیس شیطان و ذریت او د بچی اولیاء په دوستانه باندې من دونی په مقابله زما کې وهم لكم حدود استاسو دشمنان دي بیسر الظالمین بدلا ډیر بد دي د ظالمانو لپاره بدل
یعنی الله پاک په بدل کې دي دا کوم خدایان اخلي دا ډېر بد د ظالمانو کار دی ما شتم خلق السماوات الله فرمای مانو حاضر کړی دوی په پیدای د اسمانونو کې ول ارض او د اسمکو کې ولا خلق انفسهم په پیدای د نفسونو د دوی کې وما كنتم متخذ المضلين عضدا او نوم زو چې مانیون کې گمراه عضدن ملګری و یوم گمراه کون کې خلق مازان سره ملګری کول ما ملګری کړی نه دي و یوم یاد کا ورس یقول نادو چلا پاک بو فرمای نادو تاسو غواړي شرکا الذين زعمتم تاسو خدایان چې تاسو په خیالو فدعوهم پس دیب اوازونو کې فلم يستجيبوا لم تديدا خدایان به خبره و نه قبلي وجعلنا بينهم موبقا پس موږ پیدا کړو د عابدین او معبودین په منځ کې پرده ور المجرمون النار او وبوینه مجرمان جهنم لرا فظنوا بذي بيقين پیدا انهم واقعوها چې بشک دی واقع کیدونکې دی په دې جهنم کې ولم يجدوا عنها مصرفا او دی بنو امید دی جهنم نزيد اخلاصي ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل په وخت رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت واقعات آدم علیه السلام مختصرا بیان شو اوس په دې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت دلایل نقلیه یعنی قران کریم نزول ذکر کیږي الله جل شانو په قران کریم کې د مثالونو ذکر کولو حکمت ذکر کوي چې دا مثالونه موږ دې د پاره ذکر کوو چې دا خلک په عبرت حاصل کی نصیحت حاصل کی او بیا د کافرانو دشمنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د قران سره ذکر کی بیا د نبی علیہ السلام ذمہ داری الله پاک ذکر کی او د مشرکان او کافرانو ذکر کی چې دا مشرکان کافران څومره ظالمان دي کله چې قران کریم دی تراشی دی تنمخ واړي حالانکه دې د پخوانو خلکو حال کتل بیا موږ د دې په ځونو باندې پردي راول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک فرمایي کته دې مجرمانو ته مهلت ورکړي چې موږ اراده نه کړی دا مهلت هدایت او تکي دا هدایت دی نه قبل او بیا الله جل شانه د دې مجرمانو کافرانو دنیا کې مهلت ذکر کړي چې الله پاک دې ته مهلت ورکړي دې بخپل نیټه پور رسی ادا پخوانو قومونو حالت الله پاک به طور عبرت ذکر کی چې داغي په حالت باندې تاسو سوچ او فکر وکړئ چې تاسو په هغه باندې تیریږئ نو فرمایي ولقد صرفنا للناس ولقد صرفنا في هذا القران او بتاقي سره بیان کړی په دې قران کریم کې لنا دخل کو د پاره من کل مطلق مثال نه پاره نصیحت وکانه الانسان اکثر شيء جدلا او د انسان کافر اکثر شین پاکس اکثر د سید ناجدن په جګړه کې یعنی په دنیا کې په آخرت کې ډېر جګړالو چې دا انسان به په دنیا کې جګړالو انسان دی وما منع الناس ان من کړي خلق لرا ايمنو تم کفار دم کېل ايمنو چې ایمان نوړي اجاهم الهدى هر کله چې راځي ته قران ويستغفروا ربهم ودي بخنه غوي د خپل لبنا الا تاتم سنت الاولين مگر دې من کړي دي خبر چې دي تراشي هغه طریقه د پخوانو خلقو د هلاکت او یاتي العذاب قبلا یا راشي په دې باندې عذاب مخامخ وما نرسل المرسلين امون نلغو پیغمبران الا مبشرين مگر زی ورکون کی مؤمنانو تا او منذرین ير ورکون کی کافرانو تا ويجادل الذين كفروا اجګړه کې کسان چې کافران دي باطل باندې ليدحزوا به الحق د پاره دي چې باطل کې په دې خپل باطل باندې حق واتخذوا آیاتی او دین سی زمایاتنا او ما انذروا او هغه خبرې چې پاغي باندې راول شي حزوان پټو باندې او ما اعظم وسوتر الظالم ممن دا غچانا ذکر بیاات ربی چاغت نصیحت ملوشی فیاتون درب ددبان فارد عنها دی رازو کی داغینا ونسی ما قدمت دا او دی هیر کی اغامل چې د کړي په خپل لاسونو باندې ان جعلنا لا قلوبهم یقینا من ګرځولې من به ګرځو دی په ځنو باندې کینتر پر دی ایب خو دی چې په نشي په قرآن باندې او فی اذان وقرا او په وګونو د دوی باندې وقرن دون والي وان تدعوهم الى الهدى او كثرت دعوت ورکی دي ته هدایت طرف تا فلن يتدعو اذا ابدا دي اس کله هدایت سانوري هیڅ کله هدایت نه قبلي
وربک الغفور ذو الرحمه او صارب چې بخون کې خاوند د مهرباني دي لو یاخذهم بما کسبوا کچرنی ولی دوی لرا په دنیا کې په سبب د کفر د دوی لعجل لهم العذاب خامخا جلدی باندې دوی عذاب ورکړي بل لهم موعد لن يجدوا من دون موئلا بلکې دوی لپاره وخت وادي په قیامت کې دی بنو موعد خپل ځان د پاره سی وعده الله موئلا زید پنا وتلك القرى او دا کلی اهلکهم لما ظلموا من هلاکړو دوی هر کله چې شرک کو وجعلنا لمهلك موعدا امون ګرځولو ودا هلاکول دوی لپاره موعدا وقت مقرر واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين